د حل کافي کې 25 په تحصیل مندڼ شوی کلی کې ګڼ شمېر کسان د چمن خان او ظفرعلي خان په کوششونو د انفي مستفي شو او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. ټول کله د اي ان پی نه مستعفي شو، په جمع دا ټول د اي ان پی ګړو او دا ټول د اي ان پی نه مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف کې باقاعده نه د شمولیت اعلان. د سابقه امیدوار عبدالکبیر خان په صدارت کې د راجوړ تقریب مشر میلما سابقه یمینه شیر اکبر خان وو. په تقریب کې سابقه ناظم جمشید خان، شیر بادر خان، سیاب خان، سعود خان او یوت کونسلر بختیار خان نه علاوه کارکونانو ګډون کړي وو. راغلي مشرانو نوې شامل شوي کسانو ته د پاټې ټوپې په سر کړې او ورته د چرمین عمران خان په قافله کې په شمولیت هرکلي وې. تقریب ته د هتاف په وخت شیر اکبر خان، عبدالکبیر خان، جمشید خان او شیر بادر خان وې چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي جماعتونو کې عوامو ته د مخامخ کېدو توان او طاقت نشته ځکه د الیکشن نه تختی. هغوی وایي چې د رژیم چینج نه پس راغلی حکومت په عوامو د منګایۍ داسې عذاب مسلط کو چې خلک په 2 وخته روټۍ پورې حیران او په خودکشۍ مجبوره دي. هغوی زیاته کړه چې د پی ټی آی حکومت د عوامو د فلاح او بهبود منصوبې شروع کړې وي او که حکومت نه وي ختم شوی نو نن به د ملک دا حال نه و. مقررینو زیاته کړه چې د حل کافي کې 25 سابقه ایم پی ای سردار حسین بابک په 15 کالو کې د حل کده تباہی په دهانه ودرولې او اوس په ضمني الیکشن کې د قومي اسمبلی امیدوار دی. هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې پر روان ضمني او جنرال الیکشن کې د پاکستان تحریک انصاف په امیدوارانو ننګ وکړي ځکه چې صرف عمران خان د ملک د دیوالیه کېدو بچ کولی شي. پیډر هم ستاسو حق دی، ټرانسفارمر هم ستاسو حق دی، روډ هم ستاسو حق دی، خو د بدقسمتۍ نه د تیرې په موږي باندې علم یو ځل ټکر خوري، خو د بدقسمتۍ نه تاسو بار بار په دای باندې ټکر وخوړه. په صوبایي اسمبلی کې کوم امیدوار چې تاسو د پی ټی آی منتخب نه کړو، که نن دلته تاسو د دې حلقې نه د صوبایي اسمبلی امیدوار د پی ټی آی منتخب کړی، کبیر خان منتخب کړی، نو نن به دلته تاسو په چندو روډونه نه رغول، نن به دلته تاسو په چندو روډونه نه رغول او نن دلته دا ما دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې د دغه نه کوګان رواله د نوګۍ پورې دا روډ تقریبا مشران هلته خبره کوي چې په 85 کې دغه روډ رخ شوی او بیا دوباره پکې څه دغه نه و. نو نن الله تعالی فضل وکړو دغه روډ چې زما په لاس کې څه اختیار نشته، نن کو تاسو زما په دې لاس کې څه اختیار راکړی دا هم ستاسو لاس دی، الله تعالی راکړی تاسو راکړی دی. نن که په دې ژبه کې زما څه قوت او طاقت پیدا شو دا الله تعالی کړی او دا ستاسو لاسه شوی دی. نن که دلته ستاسو روډونه کېږي مونږ به یو کار به هم نه کړی چې ستاسو کوم امانت دی پای کې به هم خیانت نه کړی، پای کې به هم خورد برد نه کړی او ستاسو بچي به هم نه هلاک کړي. نن که تاسو وګورئ دغه ستاسو زموږ وروڼه د بل ځای نه راغلي او پرون تاسو وګورئ چې د هغوی څه حال او نن یې څه حال دی. نن هغوی په بنګلو کې پاتې کېږي، نن هغوی په لینډکروزرو کې ګرځي او خدای شته که مونږ دغه الله تعالی را ډېر څه راکړي دي په دې باندې مطمئن وو. دغه کوم امانت چې تاسو مونږ ته حواله کړی دی دا پیسه په پیسه باندې دلته تاسو ته رسولی دی، که په دې کې مونږ خورد برد کړی، کمیشن هم پکې اخیستی، که رشوت هم پکې اخیستی، نو په دې دنیا هم ستاسو ذمه دار او په آخرت هم ستاسو ذمه دار. مشرانو همدولو ووټ چې دا یو امانت دی، دا ستاسو یو امانت دی. نو الله تعالی هم دا وایي چې خپل امانت چې دا اهل خلکو ته حواله کړی. په دې پاکستان کې تاسو وګورئ چې ایماندار اهل څوک دی، عمران خان دی او که نه دی. نو په کار ده دا ستاسو زموږ په ایمانونو کې به فرق وي چې تاسو دا خپل امانت چې دی دا غلو ته ډاکوانو ته به حواله کوئ که ایماندارو ته به حواله کوئ. نو انشاءالله تعالی دا د رب نه امید دی چې تاسو به ټول مندڼ تحصیل، خودخیل تحصیل، د بونیر د پی ټی آی کوم مشران چې دي، کوم ټایګران چې دي، انشاءالله تعالی دا ضمني الیکشن چې روان دی لاول خو پته لګي نه ځکه چې هغوی وایي چې یاره مټ ډیپارټ دی، لاول پته لګي نه چې کیدای شي دا ټول الیکشن یو شي. خو په پرد محال که ضمني الیکشن کېږي نو تاسو به د عمران خان چې تا ته دا ټیکټ حواله کو کوم امیدوار تاسو به د هغې دپاره هلې ځلې کوششونه به کوئ که نه، دغه امیدوار به کامیابوئ که نه، عمران خان به کامیابوئ که نه. زما تاسو سره دا وعده ده انشاءالله دا هم د رب نه امید دی که تاسو بیا په عمران خان اعتماد وکړو څنګه چې په تېر شوي وخت کې ستاسو کوم حق چې دلته ما ته میلاو شوی دی
هم په پیسه را رسولې ان شاء الله تعالی دغه امانت چې دی دا کې به خیانت نه کېږي دا کې به خرد بد نه کېږي دا کې به کمیشن نه شي اخیستی دا کې به دلالۍ نه شي کېدی ان شاء الله تعالی دا د رب نه امید دی چې ان شاء الله تعالی دغسې ستاسو کوم امانت ماتولی شو دا به ان شاء الله تعالی پیسه په پیسه باندې تاسو را راځي به تاسو په لاس به لګي د پی ټي اې د ټایګرانو په لاس به لګي د هغوی په مرضۍ به لګي ځان ته عوامي نیشنل پارټي وي خو خلک ورته لاټرین رڼا وي څوک ورته کسټم چور وي ځکه چې د ضلعې دوو نه علاوه تاسو که وګورئ نو این پي نه په بنو کې شته او نه په ډي آی خان کې شته نه په هزاره کې شته دلته د مداریانو په شانتې راشي موږ او تاسو دوکه کي خو د دې حلقې او د دې علاقې غټه بدقسمتي دا ده چې موږ او تاسو د بابک صاحب په خبرو کې راشو هغه ځمکه اسمان لبوسي او اسمان ځمکې له راولي او صورتحال یې دا دی چې د دې حلقې څه مسلې چې کوم دي نو زما په خیال دا د عوامي نیشنل پارټۍ په وجه باندې د 18 ترمیم نه وروستو د مرکز او د صوبو په اختیاراتو کې فرق دی مرکزی حکومت سره مرکزی ممبر سره د ګیس کار دی د بجلی کار دی دا خو MNA صاحب د بابک پیسې کارونه وکړو دا سړک کم شوی دی دا سینې د ناوګۍ نه تر خانانو ډیری پورې یا د کوګانه تر دغه پورې دا د کار نه و دا د بابک ذمہواري و په کار دا چې هغه کړی وی ځکه چې دا د صوبې کار دی MNA صاحب چې کم کارونه دي ګریډ سټیشن دی دا فیډرې دی هغه وشوې درې روډ د ده د حصې کار نه خو هغه وشو خدای پاک فضل وکړو MNA صاحب د دې علاقې سره یو خصوصي دغه و چې وشو خو دلته زمونږ غلطیانې وې چې د علاقه په قومي کې تاسو یو صحیح فیصله وکړه MNA صاحب له موقع ورکړه هغه د حصې چې کم کارونه هغه شوي دي په صوبه کې او بیا په تحصیل کې غلطې فیصلې وشوې او د هغې نتیجه چې دی نو زموږ او ستاسو مخې ته ده دا سړک په کار داره چې نن یې جوړېږي په کار داره چې دا 3 کاله مخکې جوړ شوی دی د ناوګۍ هسپتال نه په کار داره چې د دې 3 کاله مخکې افتتاحګانې شوې وې که چېرې ستاسو صوبایي ممبر راغلی وی په تېر وخت د دې به موږ 3 کاله مخکې افتتاح کړو چې د ټول خلک د عمران خان ملګرتیا کوي چې ملګرتیا کوي نو دغه خلکو ته زه دغه تعریف نه کوم چې دا غلا او ډاکمار دغه خبر نه کوي دا اوس ټول خلک په دې پوهه دی د دغه نومونه آسی چې مو وایي که نه پیپل پارټي نو بس د ډاکو د غل ورته ضرورت نشته سړی ورسره ووایي بس همدغه که ته ورته نیشنل پارټي ووایي نو بیا ورسره دغه ټکي وینا ضرورت نشته که ته مسلم لیگ خبره کوي نو د غل ډاکو ورسره ضرورت نشته تاسو ګورئ د دنیا کې بله زه وی موږ ډېره سخته تېره کړه نو څه سخته تېره کړه اوس دې لږې پیسې ورکړي دا خپلو د دې په ټکړو پیسو نه نو اوس ټول ریاست د عمران خان خلاف استعمالیږي او د دې لپاره استعمالیږي چې دا عمران خان باچا ته را نشي که بدلون را غواړئ په دې حلقه باندې تاسو خفه کېږئ او بیا دا حلقه محرومه کوئ ما که نه نو مطلب دا صوبایي ممبر زموږ دپاره ډېر ضروري دی اوس د بیټ نښه چې چاته میلاو شوه انشاءالله موږ به ورسره بھرپور مرګستیا کوو یو تن به پاسو او د هغه مټې به مضبوطو دا د هغه مټې مضبوطول نه دي خو ځان دپاره څه کول دي که نه اوس دا لکه ګوره چغرزو تاسو تللی موږ ورته تللی یو نو چغرزو کې چې کوم دی نو روډونه داسې پاخه دي چې څنګه موټر په شانتي اوس دا علاقه زموږ چملا امازي او د تورغر هم دا سړک دی نو زموږ دا حالت دی مطلب دا چې الله پاک وایي چې که تاسو خپل حالت بدلوئ نه یو قوم خپل حالت نه بدلوي زما څه کار زه خو بادشاه یم خپل حالت به بدلول پکاري خو په خپله به یې بدلو انشاءالله راتلونکي الیکشن چې څه کېږي که شیر اکبر خان خبره وکړه که کېږي فرض کا نو د دې دپاره چې کوم دی نو ورته امیدوار دی قومي اسمبلی او که فرض کا صوبایي اسمبلی ممبر هر څوک چې شو امیدوارو انشاءالله بھرپور کوشش وکړو چې په دې باندې یوازې نه خفه کېږو خو په دې ځان باندې خفه کېدل پکاري چې زموږ د علاقې محرومیت ختمېږي نه تاسو نه دا حالات ټول ارسي نه خو موږ له خپل ممبر کامیابول غواړي ان شاء الله تعالی چې موږ خپل ممبر کامیاب کړو نو ارس به کېږي د پکې اوسو خبرې ترې وکړي د لارو د بجلو نو دا ډو څه خبرې نه دي ان شاء الله خو چې موږ خپل ممبر کامیاب کړو راتلونکي وخت لپاره نو ارس به خدای پاک کوي ان شاء الله او دا د خلکو دا کوم پروګرامونه چې دغه ختم دي تقریبا نو په دغه خبره تر پسې مزه
ان شاء الله تعالی د دې جنډې د لاندې به یو کخیری یو مرګري به یو منډه ترله به یو چې سین استاد مخامخ په دې پارټي کې څه پټي مټي نشته چې یو سیز راغی هغه به پټي لګه د نورو پارټو په شان د ځان به دیرو ته بیا هغه تقسیمي هغه څه بني ان شاء الله تعالی ستاسو مخامخ پیار سو نو موږ بر دوی مټي مضبوطو د دوی شاته بولالیو کخیری چې دوی کامیاب شوندي به زموږ د لپاره ارسه کوي.